مرزا جانی جانا رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ لوی الله والا سړی د خصوصیت کرامات الاولیاء حق دي اولیاء کرامات حق دي د ډېر مریدانو ډېر د لکه یو لوی مجلس د مریدانو د شاګردانو په مجلس کې بناسو او مریدان او شاګردان به قربانېده والله پاک په یو ښځه اړولې نو ته بلا ښځه ونه ښځه به خو بلا ونه بهر به خلک قربانېده خلکو به د پیزار سمول او چا به لاس کولول او چا به تندیق کولول خو چې کور ته به راغی که نه بس په لویه بلا خدای اړولې نو ښځه د ورځې خپل مورید یې لېږلې وي لاړ چې روټۍ راوړه ګوره چې هغه لاړو ورې ټپولې دي یو څوک یې شیخ صاحب روټۍ غواړي مورید یې وي شیخ صاحب څه غواړي روټۍ غواړي یو ښځې نه چې په خوله څه ورتله که نه جو شیخ صاحب هدایه نه راپاک دا شیخ پوړی دی او دا ځان نه دی چې شیخ جوړ کړی دی د ځان نه دی چې دغه جوړ کړی دی ډوډۍ ویواله او د دا غدیس او د دا غدیس او ښه بجې دی ورته وایي ښه مضبوطي او چې کله هغه طالب هغه شاګرد مورید راغی دا مرزا جانی جانا رحمت الله علیه نو هغه رنګ یې لږ بدل و دا شاګرد نو هغه شیخ صاحب ورته وایي رنګ دې بدل دی ولې خیر دی لکه څه چل شوی دی دا حیات دې داسې وایي چې لکه طبیعت یې په موډ کې نه دی نو هغه ورته بس حضرت خیر وایي نه بیا هم څه چلو چې هغه خامخا مجبوره کړو چې حضرت وایي ته د دې ښځې سره وخت څنګه اړې دا دونه وخت خو د دې سره څنګه اړې هغې خو داسې وي او داسې وي ما یې دومره غوسه راویستې وه تو سره دا وخت څنګه اړې نو هغه ورته وفرمیل وایي الله چې ما دا مرتبه راکړې ده نو دا یې په دې صبر راکړي زه د دې خپلې بیبي په دې دومره خبرو باندې صبر کوم چې دا ما ته دومره بدې نه دي وایي زه صبر کوم د هغې صبر بدله الله ما له دومره راکړي چې ما له الله تا دونه مریدان او دونه شاګردان او دومره عزت دی بهر راکړي نو دا د دې زنانه په دې وینا زه صبر کوم یو ورځ مرزا جانی جانا رحمت الله علیه پر خپل کور په هوا داسې تېر شو کرامات الاولیاء حق دي په دې بره هوا تېر شو چې کله کور ته راغی دې ښځې خوري ته خو پېژندی ونه چې دا مرزا صاحب دی چې راغی نو خپل خاوند ته وایي تا ته ګوره زبرګی ته دې ګوره زبرګ ستا په شان شکلې ته دې وګوره ته دلته زبرګ وې وایي زبرګ نن ما لیدلی چې په دې کور په هوا تېر شو هغې ته زبرګ وایي ته ځان له دې مریدان راغونډ کړي ځان له دې شاګردان او ته به داسې زبرګ یې نو هغه ورته وایي تا ولیده وایي او وایي هغه زومه هغه زه چې تېر شوم هغه څوک وم زومه وایي ښه دا خپلې ځکه چې کږې